الحمد لله الذي لا أول له ولا آخر له. الحمد لمن هو المقصود والمطلوب. الحمد لمن قدر خيرا وخبال. والشكر لمن سوغ حسنا وجمال. فرد صمد عن صفة الخلق بريء أزلي سرمدي. بريء أزلي سرمدي خلق الخلق كمال. ثم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له ولا مناظم له ولا مناظر له ولا مداني له ولا مجادل له ولا مجاور له ولا مقابل له ولا جد جد جهد له ولا مثل مثال مثيل مماثل له. وأشهد أن سيدنا وسندنا وإمامنا وأحبنا وحبيبنا وحبيب ربنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وقال تعالى إنك ميت وإنهم ميتون. وقال تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال تعالى كل نفس ذائقة
وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خذوا مني مناسككم فإني رجل مقبوض لعلي لا أراكم بعد عامي هذا لعلي لا أحج بعد حجتي هذه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ألا إن للموت سكرات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم الرفيق الأعلى اللهم بالرفيق الأعلى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. زما عزتمندو مسلمانانو و حاضرینو، مخکې جمعه باندې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام تذکرہ شوی وه چې الله رب العالمین د تمام مخلوق دپاره رحمت را لېږلی وما ارسلناک الا رحمة للعالمین. الله رب العالمین فرمائی اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تم د ټول مخلوق د پاره رحمت جوړ کړی او مخلوق تم لېږلی. چون کې دا میاش د ربیع الاول میاش ده، دا هغه میاش د عزتمندو چې په دې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم پیدا شوی هم دی او په دې میاش کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام وفات شوی هم دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم د 40 کالونو بعد نبوت ورته میلاو شو، پیغمبري ښکاره شوه، دعوت یې شروع کړ، محنتونه او کړاوونه یې کول، ډېرې سختې برداشت کړې. په 23 سال کې په 30 کالو کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام داسې افراد تیار کړه، داسې کار یې وکړه چې په انسانانو کې بل یو انسان زرګاو کاله ولګي نو داسې کار نشي کولی. داسې دعوت داسې سختې برداشت کړې، داسې کړاوونه برداشت کړه چې د هغې تذکره انسان نشي کولی. خو الغرض د ربیع الاول په دې میاشتې په مناسبت سره که د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د پیدایش خبره شوې وه نو دغه شان د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د وفات تذکره کوو. دغه نه بجلی بنده کړه بټن دواړه هلته چې کوم بټن کله تیزیږي او کله کمیږي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام آلته بجلی بر بورډ کې چا نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دې میاشت کې وفات شوی دی او بعینه هغه ورځ ده چې په دې ورځ باندې جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د دنیا نه تللی دی. د وفات ورځ وه، د پیر ورځ وه د وفات چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دنیا نه لاړ.
12 تاریخو د دې میاشتې 12 ربیع الاول مشهور ده چې په دې باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیدا شو، خو صحیح تاریخ نه دی معلوم، اختلاف دی پکې، او زیات علماء د سیرت په کتابونو کې لیکلي چې د وفات ورځ دا 12 ربیع الاول او 12 تاریخ د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د وفات ورځ وا، خود پیر ورځ یقیني ده، ځکه یو حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تپوس وشو د الله پیغمبره ته د پیر په ورځ باندې روزه ولې نسی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی په دې ورځ باندې الله ز پیدا کړي او دا هغه ورځ ده چې په دې کې الله تعاملونه پیش کیږي، او په دې ورځ باندې بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام وفات هم شو. د پیر ورځ د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د وفات دا واقعا ډیر زیاته دردناک ده، تفصیلی واقعا خو په دې وخت کې نه بیانېږي، خو د وخت مطابق داغه اهم خبرې او ان شاء الله تعالی کو. دا غټه ثانیه هوا د نبی علیہ السلام د وفات نه شپږ میاشتې مخکې سورۃ النصر نازل شو، اذا جاء نصر الله والفتح. په سورتونو کې دا اخرنی سورت ده، دسه پورا سورت د دین وروسته بیا نه راغلی، آیاتونه نازل شو دي، خو پورا سورت د سورۃ النصر وروسته بیا نه راغلی، نبی علیہ السلام ته نزول نه شوی. اذا جاء نصر الله والفتح، کله چراغ مدد د الله تعالی او کله چراشی مدد د الله تعالی او فتح غلبه، تبین خلق لرا چې داخليږي په دین د الله تعالی کې ډلې ډلې. دا سورت چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه ته وایا، ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ جړل په ډیرو موقعو باندې، او ډیر صحابه په دې باندې پوه شو، لکه عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما فرمایي چې دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام وفات ته اشاره وا. شپږ میاشتې مخکې دا سورت نازل شو، بیا د جمعې ورځ وا، د مازیګر وختو د عرفات میدانو نبی علیہ الصلوۃ والسلام په حجۃ الوداع کې تفصیلی خطبه فرمایله، تفصیلی تقریر وکړ، ډېر اهم خبرې نبی علیہ الصلوۃ والسلام وکړي. 1,44,000 پورې صحابه کرام موجود دي، او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ډېر اهم خبرې وکړي. یو خبره پکې نبی علیہ السلام دا وکړه، و اے زما صحابه خذوا مني مناسککم، زمانہ د عبادت طریقې یاد کئ، دین زمانہ یاد کئ. فإني رجل مقبوض، زیو داسې انسان یما چې قبض کېدونکی مرګ را باندې راځي، د مرګ پته نه لګي، په ما مرګ راځي، که پیغمبر یم خو مرګ نه خلاصېدی نه شمه، نو لہذا زمانہ د عبادت طریقې یادوي. او نبی علیہ السلام وی لعلی لا اراکم بعد عامی هذا، کی ریشر دین ورستو د دې کال نورستو تاسو ما ویننی ز تاسو ویننما، د دې حج نورستو بل حج ونه کما. او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام پورا تقریر چې وکړه، پورا بیان یې وکړه، به صحابه متوجه کړه، صحابه ته وای الا هل بلغت الرسالة،
اے صحابو ما تاسو ته دین رسولې دیو کنا ما تاسو ته پیغمبري کار ورساو کنا صحابه کرام ورته وای دا الله پیغمبر صرف رسول نه اے پیغمبرا قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وكشفت الغمة پیغمبرا تا صرف رسالت نه در رسولې بلکې تا دغه حق ادا کړی دی اے پیغمبرا تا د امت خیر خواهی لټول دا اے پیغمبرا ټول پردې دی لری کړی دی حقیقت دی را تخکار کړی دی د الله پیغمبرا دی خلقو نبی علیہ السلام اقرار واغستو خلقو دی ویل نو خلقو وی د الله پیغمبرا صرف رسول نه تار دی حق ادا کړی دی او بیا نبی علیہ السلام آسمان طرف ته ګوته چوته کړه نبی علیہ السلام وی اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد یا الله دی مخلوق گواہی وکړه زما صحابو گواہی وکړه چې پیغمبري دی د پیغمبري کار دی کړی دی والله تم گواشه په دې خبره چې ما پیغمبري ورسوله ما دین رسولې دی دا الله تر طرف آیاتونه نازل شو ما مخکې ویل چې سورت اخرنی سورت نصر دی خو آیاتونه ورپسې بیا راغل دي نو آیاتونه نازل شو الله رب العالمین آیاتونه نازل کړه اليوم اکملت لكم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لكم الاسلام دینا اے پیغمبرا اے مسلمانانو اليوم اکملت لكم دینکم نن ما ستاسو دین پورا کړی دی واتممت علیکم نعمتی پتاسو مخبل نعمت پورا کړی دی ورضیت لكم الاسلام دینا او ستاسو د بارمی دین اسلام خوښ کړی دی تاسو په دې باندې راضي شئ په دې باندې خوشاله شئ نبی علیہ السلام چې دا آیاتونه صحابو ته ویل صحابه خوشاله ځکه دا هر چا ذهن دومره نه او هر سړی دومره سوچ نه کوي دیو جن صحابي وای ابو بکر په من کې ډیر خيار ابو بکر صدیق رضی الله عنه ډیر صفات الله ور کړو وای دا ډیر پوی انسان وای دې په جاړه شو وای مونږ ول دی بوډا دا ګورا دا اوس ولې جاړي څومره خوشاله خبره د دین پوره شوه دی وای نبی علیہ السلام ته تاسو وکا اے ابو بکر ولې جاړي صحابه ته تاسو وکا به ولې جاړي تا ولې جاړل اذا الله بنديانو نبی علیہ السلام راغله د دین د خورولو لپاره چې دا دین خلکو ته ورسي نو چې دین پوره شو اوس نبی علیہ السلام دنیا کې څه کوي اوس دا الله ځان ته بوزي او نبی علیہ السلام وفات کیږي د آیاتونو کې دې ته اشاره ده صحابه پوه شو چې هو دا فرشتیا خبره ده بیا هغه ورځ راغله منځ کې ډېرې خبرې دي زه مختصرا وایم هغه ورځ راغله نبی علیہ السلام معاذ ابن جبل رضی الله تعالی عنہ یمن ته لېږه گورنرۍ لپاره د یمن گورنرۍ جوړ ک او لېږوي نبی علیہ السلام معاذ ته ویل په اوخه باندې سور شه هغه په اوخه باندې سور شو او نبی علیہ السلام د اوخه پړې نیولې ده د الله پیغمبر څخه آشنا یو نظاره بوا د الله پیغمبر د پړې نیولې ده د اوخه او معاذ ابن جبل شاګرد په کې نیولې ده په اوخه باندې او روان شو معاذ ورته وی د الله پیغمبر ته پیاده رواني پړې دی نیولې دی زه په خبانه سوریم وینا ته میلمه تاسو رخصتو ما نبی علیہ السلام به میلمه ډیر زیات په قدر او په عزت سره رخصتاو د دیو جنا د پیغمبرانو د یو سنت دی د یو طریقه ده چې څوک میلمه رخصتې نو د کور په منځ کې ودان د کوټه کې ودان وي چې بس ځه او ځه جو بس ټیک دنو چې نه یې ساريږي ځه نه لګو سبار ته وځه
د یعقوب علیه السلام د کور سره اخوا یو ونه وه، هغې ته به شجرة الفراق وایه، خپل میلمه سره به هغه ځای پورې ته یو انسان معذوره یې نشي تللی، جدا خبر ده، خو چې یو انسان څه تکلیف ورته نشته دی، بیمار نه دی، نو پکار ده چې میلمه سره بهر ته وځي. دا یو سنت دی د پیغمبرانو، صحیح طریقه ده. نبی علیه السلام د مدینې په دې بارډر باندې چې کله واړه، نبی علیه السلام ورته یو خبره وکړه، ډېر دردونکې وه. نبی علیه السلام ورته وایي یا معاذ عسى ألا تلقاني بعد عامي هذا، اے معاذا کې دیشی چې آئنده کال ما ویننی یمن ته دی لیږما، خو کې دیشی زما استا ملاقات بیا ونشي. لعلک تمر بقبری و بمسجدی، کې دیشی چې بیا راځي نو زما جمعات بئی خو زبنیما، زما قبر بئی خو زبنیما، دا مدینه بئی دا کوڅې بئی خو اے معاذ زبنیما، زما په قبر به تیریږي، زما پرې جمعات باندې به تیریږي، خو معاذ ما به وینني. لعلک تمر بمسجدی و بقبری. بس دا خبره چې معاذ واورېده په بکا معاذ رضی الله عنه په ژړا شو. د الله پیغمبر دا څه وایي، دا خبره هغه ته ډېره ناشنا ښکارېده. نبی علیه السلام ورته معاذه خیر دی خفه کېږه مه، که ته زما دفن له رانه شي، ځکه دا ځای لرې و او داسې خبر رسېدل خو هم هغه ټایمونو کې نه و، دا اوس چې کوم سهولیات دي دا خو نه و. بېرته لاړ شه. نبی علیہ السلام ته ډېر نصیحتونه وکړه چې فیصله به د الله په کتاب کې ظلم ونه کړي، هلته داسې کوه داسې کوه. او بیا نبی علیہ السلام ورته ویل معاذه دا څه خبره نه ده، که زما نه لرې که نه، خو یو کار وکړه چې تقوا اختیاروه نو ما سره به نږدې پر قیامت کې. نبی علیہ السلام وی ان اول الناس بی المتقون من کانوا وحیث کانوا. اے معاذه په ورځ د قیامت به ما ته هغه څوک نږدې چې څوک متقیان دي، چا کې تقوا ده، چا کې پرهیزګاري ده، نو ما ته به نږدې چې هغه څوک هم دي او کوم ځای کې دي، څوک هم دي او کوم ځای کې دي. دیو جن عزتمندو نبی علیہ السلام یو تنظیم نه ریاد کړی. بعض خلک ټیکهداران دي جنت، بس موږ په حق یو، نور چې څوک دی نه بار دی وستول. کله وایي دا پسې سره چې زمونږ په ډله کې نه دي بل پسې سره مونږ نه کېږي. او بیا وایي دلیل داسې څه دی، هغه تپوس وکړي، وایي زه مفتي یم. ته مفتي نو ته د قرآن او د حدیث نه بغیر پې سره فتوا به ورکوې. داسې ناشنا خلک راووته. خو نبی علیه السلام معاذ ته وایي زما سره به په ورځ د قیامت هغه نږدې چې چا کې تقوا ده، چا کې پرهیزګاري ده، چې دا څوک هم دي او کوم ځای کې هم دي، نه ځای خاص دی او نه چې کوم خلک خاص دي، خو بس چې څوک دي خو چې چا کې تقوا ده، هر څوک هم چې دي او کوم ځای کې چې تقوا ماته به نږدې. بیا داسې وشوه 28 تاریخ دی د سفر د میاشتې، د دې میاشت نه چې کوم مخکې دا میاشت وه د دې 28 تاریخ و. نبی علیہ السلام داسې وشوه چې نبی علیہ السلام د شپې پاڅېدو جنت البقیع ته لاړو. عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې نبی علیہ السلام به اکثر د شپې مقبرې ته تلو، قبرونو خواله به ته، خو داسې نه چې د قبر د څه لپاره به ته چې مړو ته دعا وکړي، د دې لپاره به ته، دې لپاره هر مسلمان تلی شي. بل په دغه ځای کې عبرت ډېري، او بیا خصوصا د شپې چې انسان هلته رایاد کړي چې تکه توره شپه ده، دې قبرونو کې خلک پراته دي، سبا له دلته هم زه پروت یم، عبرت ډېر حاصلېږي. نبی علیہ السلام به اکثر ته په دغه شپه باندې غلام هم ځان سره پاڅاوه، ځکه اهمې خبرې وې چې هغه خلک زمانه یادې کړي. او بیا نبی علیہ السلام مړو ته دعا وکړله بهترینه. احد چې کوم شهیدانو هلته هم لاړو نبی علیہ السلام، د احد شهیدانو ته هم دعا وکړه، د هغې د درجاتو د اوچتوالي دپاره یې دعا وکړه. سحر لا نبی علیہ السلام د انصارو یو جنازې له تلی و، د جنازې نه چې واپس راغی
نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام خواله یو زنانه راغله، د هغې بچی مړو، زوی مړ شوی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ویل د الله پیغمبره دا بچی به زما سفارش کوي او که نه کوي، او زما بچی مړ دی او داسې خفه وه، جړلې پریشانه وه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وی چې د چا یو بچی 3 بچی مړه شو نو هغه به زما سره په جنت کې یو ځای او په دې صبر وکړو نو ما سره په جنت کې یو ځای. هغه زنانه ورته ویل چې 2 چا مړه شو. نبی علیہ السلام وی هغه به ما سره په جنت کې یو ځای. وی که د چا یو بچی مړ شي، هغه زنانه وی زما خو یو مړلی او ما صبر وکړو. نو صبح نبی علیہ السلام وی چې د چا یو بچی مړ شو صبر یې پې وکړو نو هغه ما سره جنت کې یو ځای. عائشہ رضی الله تعالی عنها ناسته وه، د هغې خو اولاد نه و که نه بچي نه و. عائشہ رضی الله تعالی عنها ورته وایي د الله پیغمبر او چې د چا اولاد نه وي نو هغه به څه کوي؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته اشاره وکړه، وی عائشې چې د چا خاوند مړ شي او هغه پې صبر وکړي نو هغه هم ما سره په جنت کې. دا اشاره وه چې زه رخصتېدو والا یم نو صبر کوه. په دې کې دا خبرې کولې دا زنانه رخصت شوه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی عائشې زما په عائشې رضی الله عنها ورته ویل وی زما په سر باندې درد دی، د الله پیغمبر زما په سر درد دی. دا هغو قانون دا و د عربو، هغې به وی وا رقصه ای زما سره، لکه دا به په وخت د تکلیف کې داسې وي زما سره، یعنې زما په سر باندې درد دی. نبی علیہ السلام ورته وی گپ شپ لګی. نبی علیہ السلام وی ته ولې خفه کېږي؟ په سر دې درد دی، که مړه لول به ښه شي او که ښه نه شوي مړه شوي نو زه به دله غسل درکړمه او زه به تا چې کوم دی نو دفن کړم او جنازه به د باندې وکړمه، پیغمبر به ستا په جنازه باندې ولاړي. دیو دا خبرې کولې گپ شپ لګی. په دې کې نبی علیہ السلام وی عائشې ستا درد خو ما ته زما په سر باندې درد دی، زما په سر باندې درد راغی. بس دقه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مرض الموت شروع شو.